درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتب كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. څنګه تاسو له یاد دي چې موږ د مریض متعلق مسائل شروع کړی دي. هغه یو بنده چې دا بیمار شولو او دی په مونږ کې چې کم دی ودریدي نشي، د روستا د کلاس خلاصه درته ویم. موږ د جمعې پر ورځ کم خبرې کړې وې. یو بنده مریض شولو او دا په مونږ کې ودریدي نشي او دا به مونږ په ناسته باندې کوي. نمبر 1 یو مریض داسې دی چې هغه په ناسته باندې هم مونږ نشي کولی، نو دا به چې کم دی دا به په اشارې سره مونږ کوي. او که یو بنده داسې دی چې دی په اشارې سره هم مونږ نشي کولی، نو 3 نمبر مریض هغه یو دی چې هغې ته ویل کېږي چت لیټ نه. دله به چې کم دی سر ته بالغ کېښودلی شي او په ملاسته باندې به چې کم دی دی مونځ کوي، قبلې طرف ته به ورته خپې کوي. دا زمونږ د وروسته د جمعې د کلاس هغه خلاصه وه. نننی سبق زمونږ دا دی صحتیابی میں نماز کے دوران مرض لائق ہو جائے تو بیٹھ کر نماز ادا کرے. یو بندہ داسې دی چې دا بالکل ټیک ټاک مونځ ته ولاړو، هېڅ بیماري هم ورته نه وه، خو د مونځ په دوران کې د باندې څه بیماري داسې راغلله چې دی اوس رکوع ته نشي ټیټېدی، دې سجدې ته چې کوم دی نشي تللی. نو د ده حکم دا دی چې ودې به چې کوم دی نور مونځ په ناسته باندې وکړي. هغه یو بنده چې دا صحتیابۍ کې مونځ شروع کړی و، ټیک ټاک و، تندرست و، خو دوران نماز دې چې کوم دی دلې بیماري راغلله، ودرېدې نه شوو، سجدې نه شوه کولی، رکوع یې نه شوه کولی. نو دې به چې کوم دی بقیه مونځ به څه کوي؟ دا به په ناسته باندې کوي. 3 نمبر هغه یو بندہ چې بیٹھ کر نماز ادا کر رہا تھا اور صحتیاب ہو گیا، دا حکم دا دے چې کڑا ہو کر نماز ادا کرے گا. مریض دا سے وہ چې شروع نه چې کم دی د مونځ په ناسته باندې کولو، خو دوران نماز الله ولې صحت ورکړو، نو دی به چې کم دی که دته 1 رکعت پاتې دی، که 2 رکعته ولا پاتې دي، که هر څه دي، نو دی به دا نور مونځ په ولاړه باندې کوي. داسې به نه کوي چې دی وایي چې یاره ما خو نیت دا په ناسته باندې شروع کړی نو زه به دا نور مونځ هم په څه باندې ختموم په ناسته باندې. دا به چې کوم دی غلط کوي. لہذا دی به چې کوم دی دا نور مونځ دا به په څه باندې کوي؟ په ولاړه باندې کوي. 3 نمبر بندہ لیٹ کر نماز ادا کرنے والا شخص قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے گا. اگر کوئی نہ ہو اور اس کا بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر جس طرف آسانی ہو منہ کر کے نماز ادا کرے. 3 نمبر بندہ داسې دی چې دا په بیډ باندې مریض و او موږ ویلو چې په بیډ باندې مریض مونځ به څنګه ادا کوي؟ دا په اشارو سره کوي. بس سټ ته به ولا چې کوم دی بالغ کېږدي او خپې به ولا قبلې طرف ته کي او دی به مونځ وکړي په ملاسته باندې. او په دې کې شرط دا دی چې د دې مریض دا خپې او دا مخ دا به کوم طرف ته وي؟ قبلې طرف ته. مثلا باندې پوه شوې؟ یو مریض داسې دی چې د سره هېڅوک هم نشته دی چې دی چې کوم دی قبلې طرف ته د مخ راتو کي
یو مریض داسې دی چې د هغه سره هیڅوک د خدمت نشته چې د هغه مخ قبلې طرف ته کی او دا غریب په خپل هم دونه طاقت نه لري چې دا قبلې طرف ته مخ کی نو دا حکم دا دی چې د کم طرف ته هم مخو بدیل موز ادا کی مثلا باندې پوښ وي دی چې کم طرف ته هم دته آسانی وي بدیل هغه طرف ته سو کی موز دی ادا کی داغه لپاره بیا قبله ضرور نه سلورم پاو کې درمیان فاصله یو سړی چې کم دی موز ته ولاړ دی نو دی به کم دی د خپل دوه خو په مینس کې د سلور 15 بوتو مطابق سب بریک دی فاصله به بریک دی دا مسله ده خو یو بنده داسې دی چې د خېټه غټه ده او دا چې کم دی د باډې نه غټ دی نو دی او دا دوه خپې چې کم دی دا سلور خو ته نشي راوستلی نو لہذا کدا هر څومره کولو دله ودا خبره نه کې چې د خپې راتنګې کا او ستا په خپل کې خوري زیاده فاصله ده نه چې د په کمه کې آسانی وي د هغه مطابق په دې چې کم دی ودريږي د خپل د بدن مطابق دا مسله د چا لپاره ده د پهلوان سړي لپاره پنځم نمبر سړي د کوبړه آدمی کوبړه کوبا بعضی کسان داسي وي پرکو کې چې کم دی پرکو کې ملا سیده کول دا ضرور دي په رکوع کې ملا سیده کول داسې شی دا ضرور دی او دینه چې کم دی دو درې کسان مستثنا دي نمبر 1 یو سړی داسې دی چې دا قب دی په ملا کې دې چې کم دی په ملا سیده کولی شي نه دا چې کم دی هر څنګه ته رکوع دا قبول ده دویم چې کله یو بنده بوډا شي دا ملا چې کم دی دا داسې راټیټ شي نو لہذا ضعیف العمر سړی سپینګری سړی بوډا سړی کدی چې کم دی پر رکوع کې د عمله سیده کولی نشي نه دي سیده کوي دي چې په هر حالت کې د مونږ رکوع سره دا صحیح ده او دریم هغه یو کاریګر بعضی کاریګران داسې وي چې دي چې کم دی هر وخت چې کم دی د ناستې کار وي درزیان شول موچیان شول مثلا نور کسان شول تو د دې چې کم دی د دې ناستې د وجه چې کم دی املا د داسې را کومتي شي وي مثلا باندې وایي کنه نو اوس کدا کاریګر ته په مونږ کې وته چې املا سیده کا دا بالکل هغه املا ماته دا هغه وخت د سره چې کم دی د هغه املا دا سیده هغه چې کم دی املا کې چې کم دی د قب شان دی پاتې شي وي دی نو لہذا دا دریم نمبر کاریګر سړی چې د هر وخت د ناستې کار وي او دې چې کم دی مونږ ته ودريږي نو دی په دې رکوع کې د عمله سیده کینا بلکې د عمله چې ار څنګه ده په هر حالت کې ده د امون څخه کم دیسه شیره قابل قبول دی رکوع قبول لا نن زمونږ چې کم دی د مریض د 15 حالتونه دي الله دې موږ تاسو ته نصیحتي که چرته داسې سم مسله راغله او دا سبق به ان شاء الله په ذهن کې یاد ساتو دا به موږ ته ډیره فائدہ راکړي او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین